अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िम सासु कोरबा नेमा सुबहान नन दा 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर मूंग बा मालूमात को څمکنی والو نه چې هغه دې باره کې څه وایي راځئ چې هغوی سره خبرې اترې وکړو. بچې نوم څه دی؟ واجد او سویم کې سبق وی؟ سالورم کې. کوم سکول کې؟ ورنمنٹ پرائمری سکول جی پی ایس نمبر 1 چمکنی پېښور. ګډ. دا نن چې چټي چې ده که نه 5 فروری دا څه حوالې سره چټي ده؟ دا د کشمیر حوالې سره. کشمیر حوالې سره دا چټي ده. دا راته وایي بچې هغوی ته باندې چې کوم ظلمونه کېږي هغې نه ته خبرې؟ او جی کشمیریانو له به ته څه په دې ورځ باندې نن 5 فروری چټي ده تا وویلې د کشمیر حوالې سره ته کشمیریانو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ مونږ پیل هم کشمیرانو سره اوس هم یو کشمیرانو سره. استاد جي نن 5 فروری دی دا کشمیریانو سره یوم یکجهتی دی. تاسو به کشمیریانو له کوم مظلوم کشمیریان چې دي هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ کشمیر خو څنګه چې ټول دنیا ته پته ده د پاکستان شارک دی. د دې د حفاظت لپاره ټول مسلمانانو له پکار چې یو شي او د کشمیریانو مدد وکړي. کشمیریان ډېر په تکلیف کې دي او خدای پاک سره موږ وعده کړی چې هر مسلمان به بل مسلمان مدد کوي. خو موږ فعلحال چې کوم دی اوده پراته یو او دنیا هم چې کوم ده خاموشه ده. اقوام متحده کې زموږ وزیر اعظم صاحب تقریر وکړو خو څه جوړ نه شول. خبر ده چې موږ ټول پاکستانیانو له پکار چې یو ځای شو او د کشمیر د مسلې ته حمله وتړو چې خدای پاک د کشمیر آزاد په هغه کې ډېره خبره راغلې ده او ډېره خبره مقرره شوې ده. هر څه پکې شوي دي، هر څه پکې ښه موږ نه هم پکار دي چې هغې دغه وکړو او ښه امداد پکې وکړو او ښه دغه وکړو. بھائی نن 5 فروری دی دې حوالې سره تاسو څه غواړئ؟ یاره جي دې حوالې سره مونږ به دا ووایو چې کشمیر چې کوم دی په هغوی باندې ډېر ظلمونه کېږي او هغوی سره ډېر زیاتۍ کېږي او د انډیا والا چې کوم دا منافقان دي دا فوجیان او دا مودي شو خنزیره دی له دا پکار چې دی د خپل ظلمونه په دې کشمیریانو باندې بند کړي او کشمیر چې کوم دی د پاکستان دی او زمونږ ټول دغه ته خواست دی چې کشمیر سره ودرېږي او دې سره خو پورا تعاون دغه وکړو. زرخان بھائی دا ته ووایي نن 5 فروری دا یوم کشمیر دی تاسو به د کشمیر مسلمانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کشمیر ایشو چې دی دا یو نن سبا ډېر اهم ایشو دی پوره ورلډ دپاره او هلته چې کومه ناروا او ظلم روان دی دې کې پاکستان پوره دی سره ولاړ دی او ټول عوام د پاکستان دی سره پوره ولاړ یو. حکومت له پکار دی پاکستان صرف په دعوو او په تقریرونو په دې څه نه کېږي، عملي کار پکار دی. ولی خان صاحب دا راته ووایي چې نن 5 فروری ده او یوم یکجهتی کشمیر ده دې باره کې به تاسو کشمیریانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو جهان مننه. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د چمکنی ټي وي او خصوصا ستاسو چې دا کم همت کوئ دا کم کوشش کوئ نو یقینا د دې ډېره ستاینه کوم. نعمت خان به تاسو ډېر زیات په دې کلي کې په دې خلکو کې یو اویرنس شعور راوست. دا خو د ټولو نه مخکې ستا خصوصا زه ډېر اپریشیټ کوم او ډېر ښه اکټیویټي تکې او هر فیلډ کې کاغه په دیني دي کاغه سیاسي دي کاغه د کلي مسایل دي په هغې ټولو ستاسو دا کم همدغه چې زه ګورم یقینا چې دا د ستاینې وړ دي. او تر کوم حد پورې چې د کشمیر سوال تاسو وکړو نو کشمیر خو هغه د پښتو یو متل دی چې زمونږ شارک دی. د شارک نه بغیر د انسان ژوند هم نیمګړی دی، انسان هم نیمګړی دی. او موږ پرون هم کشمیریانو سره وو نن هم کشمیریانو سره وو. د هغوی په هر دغ در کې په هر غم کې موږ برابر شریک یو او کشمیر زمونږ دی موږ د کشمیر یو او کشمیر چرته هم انشاءالله د پاکستان نه بیلیدی شي او نه بیلیدونکی دی او نه به بیل شي. السلام وعلیکم السلام. اکرام الله نن 5 فروری دی یوم یکجهتی کشمیر دی تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ؟ دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د کشمیر باره کې به زنګ دا پیغام دی چې کشمیریانو غریبانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. هغوی سره موږ لپاره دا پکار چې هغوی سره ودرېږو د هغوی دپاره څه چې زنګ د وسه کېږي چې وکړو. کا مطلب دی احتجاجي که جلوسي کالته تګي مطلب دی ولې چې هغې غریبانانو باندې ډېر زیات ظلم کېږي او کشمیر چې کوم دی دا زنګ مطلب دی چې یو قسم پاکستان یو حصه ده او مطلب دی کشمیر شارک دی د پاکستان او زنګر کې سمندردي د کشمیریانو سره ده
او الله دې په خپل مقصدونو کې کامیاب کړي. کامران بھائی نن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر دې حوالې سره به کشمیریانو ته تاسو پیغام ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ کشمیر والا سره موږ د आवाज ان شاء الله کشمیر بنےگا پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر او دې باره کې تاسو ول غواړئ. یره یوم یکجهتی کشمیر مونږ لا پکار دي چې کشمیر سره اظهار یکجهتی کو او تاسو دا کاوش ډیر اپریشیټیبل دی چې تاسو چې کوم نه د سوکنو په ساته باندې د خلکو رائے اخلي چې هغه د کشمیر په باره کې څه سوچ کوي. بلا شوبه کشمیر کې ډیر زیات ظلم ناروا شروع دی اور زموږ حکومت له پکار دی چې په دې باندې چې کوم دی سټریکټ اکشنز واخیستل شي، داسې لایحه عمل تیار کړی شي چې هغې باندې هغې په وجه باندې چې کوم د اګست نه په کشمیر باندې بهارتي مظالم شروع دي چې دې خلاف اواز اوچت کړی شي. اور بس کشمیر د پاکستان شهرک دی، الله تعالی دې هغه مسلمانانو باندې رحم وکړي او هغې سختي دې هغې ته اسانه شي. ناظرین زمونږ د زړونو د کن کشمیر د پاکستان شهرک کشمیر زمون یوای څمکنی نه کې نه پورا پاکستان نن د کشمیریان وروڼو سره د یکجهتی ورځ مانځي. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.